الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تبسمک فی وجه اخیک لک صدقه. ستا خاندل ضرور مختا دستا لپاره صدقه ده. ګورې محترم دې حدیث ته که موږ او تاسو وګورو نو بعضي داسې کارونه چې کله موږ هغه او تاسو وکړو الله رب العالمین موږ ته ډېر اجرونه راکوي او دا د ډېرو نیکیانو هغه سبب جوړیږي که موږ او تاسو سوچ وکړو. لکه مثلا دوه مسلمانان د یو بل سره میلاویږي، دوه وروڼه میلاویږي او یو بل سره په خوشحالۍ باندې میلاو شي، یو بل ته دا مخ خاندي او دوی یو بل ته وخاندل، یو بل ته خوشحاله شو، دا څونه اجر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ستا صدقه وکړه. لیکن د دې په عکس که یو سړی د بل سره میلاو شي او دغه لهجه سخته وي او دارنګې په تریو تندي ورسره میلاو شي او دا تندی ورته راوکلی او دارنګې داسې بد بد ورته ګوري، دغه سړي په زړه کې خوشحالي به یې نه راځي بلکې الټا هغه خفه شي چې ما څه ګناه کړی چې دا ما ته بد بد ګوري او بالکل به د مخ باندې څه خوشحالي او دارنګې څه د خندا اثار هم نه راښکاره کېږي. نو نه ثواب وشو او دارنګې هغه بل مسلمان په زړه کې څه خوشحالي هم پیدا نه شو. محترمو دې خبرو ته کتل پکار دي. دا به سړی وړه نیکي نه ګڼي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تحقرن من المعروف شیئا. د نیکی نه به هیڅ شی سپک نه ګڼي. ولو ان تلقى اخاک بوجه طلیق. اگر چې ته د خپل رور سره په رون تندي او په کولاو مخ باندې میلاو شي. ګوره یو سړی د بل چا سره میلاو شو او رون تندي باندې او دارنګې په خوشحاله مخ باندې، د الله پیغمبر فرمایي چې دا نیکی ده، دا سپکه مه ګڼه. نو ګورئ غرض دار محترمو چې دا بعضې کارونه داسي چې سړی به ډېرې اوچتې مرتبې ته رسیږي. ښایسته اخلاق او دارنګې رون تندې او نرمه لهجه او ښایسته خبرې کول په دې سره د بل مسلمان زړه خوشحالیږي، الله رب العالمین په راضي کیږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیثو باندې عمل کول دي. الله پیغمبر فرمایي چې دا اوچته نیکي ده، دا نیکي به سپکه نه ګڼې او دارنګې رور سره چې میلاو شي او ودې خاندل دا تا صدقه وکړه. او دارنګې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت په ورځ باندې نږدې او محبوب انسان ماته هغه دی چې د چا اخلاق ښایسته وي، خوی ښایسته وي، د چا سره میلاو شي ښایسته خوی باندې او په ښایسته اخلاقو باندې په نرمه لهجه باندې، دا څونه اجر دی محترمو. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ښایسته اخلاقو په وجه باندې سړی هغه درجې ته رسیږي کومه درجه چې د روژهدار او دغه سړي چې هغه ولاړ عبادت کوي، د صایم او د قایم درجې ته رسیږي. د روژهدار او دغه سړي چې هغه ولاړ عبادت کوي دې درجې ته به سړی رسیږي. او بل حدیث کې راځي چې د قیامت په ورځ باندې میزان او تله چې درنیږي دا په ښایسته اخلاقو باندې درنیږي. محترمو دې خبرو ته سوچ کول پکار دي. که یو سړی د بل چا سره میلاو شي او هغه ورته سخت لهجه استعمال کړي نو ټول عمر د هغه په دې زړه کې یو درد پیدا شي، درد یې په دې زړه کې پیدا شي چې دې سړي ماته دا خبره وکړه، به یې یرکیم نه، به یې یرکیم نه. ډېر په خوشحالۍ باندې کله سړی خبره وکړي دا خوشحالي به یې نه هېر کېږي. یاره ډېر ښایسته ژبه ده او ډېر ښایسته خوی دی او داسې پرون تندي او په خوشحالۍ را سره میلاو شو، دعاګانې ورته به یې کوي. محترم دې ته تاسو وګورئ چې یو سړي څه ته په رون تندي باندې میلاو شي په ښایسته اخلاقو باندې او هغه بیا تا ته به غایبانه به دعاګانې کوي، ته به نه مې دغه 15 منټه او 10 منټه چې تا ښایسته اخلاقو مظاهره وکړه. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وخالق الناس بخلق حسن.
د خلکو سره د ښایسته اخلاقو مظاهره کوه. نو چې ته د چا سره میلاو شي او د ښایسته اخلاقو مظاهره دې وکړه، ښایسته ژبه دې ورته استعمال کړه، نرمه لهجه باندې دې ورسره خبرې وکړي، خدمت دې وله وکړو، پرون تندي ورسره میلاو شي، الله د اجر هم درکوي. او دا سړی بیا تا ته دعاګانې هم کوي، ستا دپاره دا صدقه ده محترمو. او د دې په عکس که سړی سخته لهجه استعمال کي او دارنګې بده لهجه او په سخته ژبه سړي سره خبرې وکړي، نو نور د اجر میلاو شو او دا سړی هم ته بیا خپوي. نو محترمو دې خبرو ته کتل پکار دي، دې خبرو ته کتل پکار دي. ښایسته اخلاقو مظاهره، نرمه لهجه او دارنګې پرون تندي باندې د یو مسلمان سره میلاوېدل دا صدقه ده او دا اجر دی. الله رب العالمین دې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.